خدای پاک او الله تعالی کې څه فرق دی؟ څه فرق دی؟ یو سړی خدای پاک بولي الله تعالی که یو دی کنه یو تبلیغی بیان کولو بس کینو یا الله تعالی او خدای پاک دیونګ الله تعالی سره تعلق جوړ کی ته څه ته ګوري یو خدای پاک دې زمونږه الله تعالی سره تعلق جوړ کی نو مونږ وایو چې د الله تعالی سره زمونږه تعلق جوړ شي یو سړی چې موس کوي دا الله سره تعلق دی کنه ذکر کوي الله سره تعلق دی تلاوت کوي الله سره تعلق دی چې د الله تعالی کوم حکم به دا او کوي دا پوره کې دا تعلق دی او چې هغه نه کې نو دا تعلق څه دی څه کولی تاسو غوړه نه کوي ختمول لګنه چې الله تعالی حکم سړی نه مني دي څه کوي تعلق ختمي الله تعالی سره تعلق جوړول پکار دي که ختمول پکار دي دا خو به اله کېږي چې موږ 5 وخته لمونځ کوو ذکر کوو او څه کوو تلاوت کوو بیا دغه رنګې تعلق د چا زیات وي د چا کم وي که نه تعلقات وایي زما سره ډېر ښه تعلقات دي یاره زما سره بس صرف دعا سلام ده داسې وایي خلک که نه زمونږ دا مسلماني د الله تعالی سره سلام دعا پورې محدود شوی دی و یاره ډېر خو یې نه پېژنم خو بس هغه الیک سلیک مشته فلان کې چې دی که نه او ورسره ډېر زیات تعلق دی او هر وخت یې ناست پاسي او چې ګورې بس د هغه دیره کې ناست دی خلک داسې وایي که نه نو کوم سړی چې تلاوت ډېر کوي او ذکر ډېر کوي او مونځ ډېر کوي او جماعت کې وخت ډېر تري خو مجلسونو کې نو دې هر وخت الله تعالی سره ناست پاسي الله تعالی خو مکان نه دی معلوم نه مکانی دی نه زمانی دی چې دې زمانه کې هغه زمانه کې یا دروازې وي د شپې دلته دی هلته نه دا نشته په خپل کور کې هم ته ورسره تعلق جوړ شي جماعت کې ورسره تعلق جوړولی شي نو هغه وایي چې الله تعالی خدای پاک زموږ الله تعالی سره څه جوړ کړي نو مونږ او تاسو ته پکار دي چې مونږ الله تعالی سره تعلق جوړ کړو مضبوط تعلق جوړ کړو څه شي الیک سلیک والا نه چېرې بس دعا سلام مې ورسره دی او ډېر خو پېژنم نه خو بلکې الله تعالی مونږ پیدا کړي دې دپاره چې الله تعالی وپېژنئ نو دا تلاوت چې دی قرآن مجید دا د الله تعالی د ذات نه راوتی یو کلام دی د هغې یو صفت دی هغه کلام چې د هغه الله تعالی مثلا آخرت کې رسول رحمان تلاوت کوي او مونږ او تاسو به اورو دا هغه کلام دی الله تعالی حافظ دی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او تما حافظ شوې د هغه کلام دی یاد کو او ته چې تلاوت کې د هغه کلام ستا په جواب باندې راځي نو دا ډېر مضبوط تعلق دی دې وجې نه علما وایي چې یاره په دې سره د الله تعالی قرب دې نزدېکت ته وایي که نه تعلق الله تعالی خو مکان زمان غوندې نه دی چې ته هلته ورشې او نږدې شې ورته دغه قرب یو تعلق وي که دو کسانو چې تعلق وي نو کورونه لرې وي او زړونه ډېر یو بل سره شي جوړاو وي نو د تلاوت سره د الله تعالی هغه قرب او تعلق څه دی ډېر حاصلېږي د امام احمد بن حنبل د امام تیر شوی د سرور امامانو کې تاسو به نوم اورېدلي هغه نه تپوس چې الله تعالی خوب کې لیدلو چې تا سره قرب په څه باندې حاصلېږي الله تعالی ته په تلاوت باندې نو تلاوت خو 2 قسمه دی که نه یو هغه تلاوت دی چې ته کې او ته پې پوهېږي چې زه څه وایم
یو هغه تلاوت دی چې مونږ کوو مونږ پې پوهېږو نه چې دا څه وایي لکه اوس تاسو ته ترجمه نه درځي تلاوت په خوند کوئ خو پوهېږئ نه چې ما څه ووایې نو الله تعالی ورته که ته بفهم او بغیر فهم که ته پوهېږې او که نه پوهېږې خو په دې سره زما قرب څه دی حاصلېږي او قرآن هغه حدیث کې چې کوم مثال راغلی من قرأ الف لام میم چا چې دا ووایي نو ته 30 نیکۍ میلاو شي اوس الف لام میم په قرآن کې دا هغه حروف دي چې د دې په معنا باندې اړو څوک پوهېږي نه لوی لوی علما مفسرین دې په معنا باندې څه دی نه پوهېږي حدیث کې مثال د هغه حروف ورکړي چې د هغې په معنا څوک نه پوهېږي دا دې خبرې ته اشاره ده چې ته په دې معنا باندې پوهېږې او که نه پوهېږې خو تا ته به د هغې ثواب څه دی نو یو پرې ثواب میلاویږي او بل پې د الله تعالی سره تعلق مضبوطېږي قرب حاصلېږي نن چې مونږ چا باندې پوه شو چې د کې ډېر درک لګي او د سره ستا هر قسم ضرورت پوره کولی شي ټول سره تعلق جوړي که نه جوړي تاسو هسې سرونه خوځوئ ما هر سړی ورپسې ګرځي لیډرانو کې نور څه دي خو خلک ور جوخ کېږي چې څه به ته میلاو شي مالداره سړي پسې خلک جوخ کېږي څه به راته څه دی میلاو شي نو الله تعالی خو داسې ذات دی چې هر سال ته نه میلاویږي خو هغه سره جوختېدل او تعلق چې کوم دی څه دی په پېشمني کې آواز لګي که نه چې څوک شته چې ما نه مغفرت وغواړي څوک شته چې ما نه رزق وغواړي پېشمني کې د آواز لګي او پېشمني کې مونږ ودی یو هل من مستغفر هل من مسترزق څوک شته چې رزق غواړي څوک شته چې ما نه مغفرت غواړي او بیا د شپې چې څوک ګډې وډې کوي ډېر خلک د تیاره نه فایده اوچتوي که نه څوک قتل کوي څوک ډاکې اچوي څوک غلا کوي تیاره د پته نه لګي ځنګل دی نو دې شر پسې وتی وي نو آواز لګي چې یا باغ شر اقصر ته خو تیاره کې شر پسې راوتې خو بریک ولګوه اکثر بریک ولګوه او څه کسان داسي چې هغوی تیاره کې د الله تعالی سره تعلق جوړوي چې چاته پته ونه لګي شپه کې راپاسي نفلونه ذکرونه او تلاوتونه چې چاته پته نه لګي اخلاص دې ته وایي نو هغه ته الله تعالی وایي چې یا باغ الخیر اقبل ده ته وایي نور هم رامخکې شه ای خیر پسې راوتیه لغونتې نور هم څه دی رامخکې شه څومره رامخکې شه راځه 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 چې څومره ځې نو تا ته به هغه الله تعالی هغه قرب تا ته څه دی میلاویږي نو تاسو ته الله تعالی یو داسې نعمت درکړی دی چې په هغې الله تعالی ته سړی ډېر زر نږدو کېږي د نږدوکت لکه چاته چې هلکه ګورنوس ته ځمه داسې لاړ شي مړه لنډه لار وښیه بس اسانه لاړ شي په دې داسې نه غوځه مثال په طور نو د الله تعالی ته د قرب لاره دا تلاوت دی که هغه مونځ کې کوئ که مونځ نه بهر کوئ خو لکه صحیح طریقې سره د تجوید او د ترتیل مطابق تلاوت چې سړی کوي دته الله تعالی قرب حاصل شي چې قرب حاصل شي ستا تعلق مضبوط شو اوس چې هغه ته څه وایي هغه به مني تعلق خو دې ته وایي که نه چې ته ترې څه غواړې څه ورته یې به ستا خبره مني او که نه ستا تعلق نه وي نو بیا به هغه تعلق خو شته د خالق او د مخلوق بندګوالې لیکن هغه چې کوم د اشنایي چې ورته وایي دوستي هغه تعلق به نه وي اچھا خو کافران دغه بندګان دي چې ته تللی نه شي خو د دوستانې د معرفت تعلق چې الله مونږ وپېژنو نو دا الله تعالی تاسو ته یو موقع درکړې ده د تلاوت او صحیح تلاوت کوي تجوید سره کوي ځان مخلاصوي که جهري موزي یکم تجوید خو د یارې کوي که نه خلکو غوږې خي او چې کوم مخفي موزي خاموش او ګونګي موزي بس چې سیو وي بیا پکې کاریان هم تجوید نه کوي او چې ځان ته موزي بیا خو د سره اړو تجوید شته نه ډزه 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 هر څه چې وي نو که ځان ته موزي او که مخفي موزي او که د جهري موزي خو تجوید سره
قرآن تلاوت ترتیل سره ورتل قرآن ترتیله نو تاسو به د الله تعالی سره تعلق مضبوطیږي او چې بیا تاسو غواړئ او ورته بیا چې دې ما ته دومره راغو او زما درته رانږدې شو زه دغسې شړمه نو بیا به دې په مینت او زارې باندې غواړې داسې نه چې لکه بس ګورې یو خو دوه درې خبرو څنګه چې دا ملنګ سړي پورې ونښلي او هلې پرېږدي چې څه ترې واخلي نو خوله یې روانه کړې وي شکل یې روان کړي الفاظو کې معجزي وي او مکمل به تا ته ګوري یو ملنګ هم داسې چې تا نه غواړي او اخوا دې خوا ګوري او الفاظو کې عاجزي وي او ځان نه معجز جوړ کړي وي او شکل به ټول د جړا والی تاسو به کتلی ملنګ چې کله غواړي شکل ته وګوري که نه ته به یې جاړي دا ټول حالت دې دپاره جوړوي چې دې سړي په ما رحم راشي ورسره کې نو موږ هم دعا چې غواړو دغه رنګې حالت به جوړو تلاوت او بیا تلاوت نه پس دعا د هر عبادت نه پس دعا کوئ نو چې بیا دې څه خوښي یې غواړه که دنیا ته غواړي که آخرت ته غواړي دا هم زموږ ضرورت دی وقتي هغه مو دایمي ضرورت دی آخرت څه شی دی همیشه یو ضرورت دی دا به هم ته غواړو او هغه به هم ته غواړو نو تعلقات به څوک جوړي الله تعالی سره دا خو ټول تیار شوي دي صحیح شو الحمدلله رب العالمین یا الله یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام یا فعال لما تريد یا الله خپل فضل په ټوله باندې خپل رضا مو نصیب صحیح دینداري مو نصیب کړي د بېدینۍ نه موږ محفوظ کړي بددینۍ نه موږ محفوظ کړي د صحیح تلاوت توفیق را نصیب کړي اللهم ارزقنا تلاوت القرآن آناء الليل وآناء النهار خشوع خضوع والا منځونه را نصیب کړي عقیده مو صحیح کړي اخلاق مو صحیح کړي اعمال مو صحیح کړي ادب والا ژوند راته را نصیب کړي د بې ادبۍ نه موږ ساتي غلط عقیدو نه وساتي بد اخلاقۍ نه موږ وساتي یا الله د قرآن سره زموږ تعلق پیدا کړي او زموږ تعلق د خپل ذاتي عالي سره پیدا کړي خپل رضا والا ژوند نصیب کړي زموږ ظاهر باطن نورانی کې هر مکان زمان کې تقوا نصیب کړي څه چیز کې چې څه فتنه دی نه موږ محفوظ کړي هر قسمه شر او فتنو نه موږ محفوظ کړي خپل رضا والا ژوند نصیب کړي هر قسمه ګمراه نه موږ محفوظ کړي هر قسمه ګمراهۍ نه موږ وساتي خپل نگرانۍ کې موږ واخلي بیمارانو ته کامله شفا نصیب کړي کوم خلکو دعا دپاره ویلي چا کوم حاجت دی پوره کړي ضروریات یې پوره کړي یو ډاکټر دی حضرت الله صاحب پرون د زړه اپریشن شوی دی یا الله کامل صحت ورته نصیب کړي کامله شفا ورته نصیب کړي زموږ والده بیماره شوې ده ورور مو هغې ته دعا کوي الله کامله شفا نصیب کړي ټولو ته الله کامله شفا نصیب کړي مونږ ټول ته روحاني جسماني بیمارونو کامله شفا نصیب کړي خطرناکه مهلکه مضر بیمارونه موږ محفوظ کړي وړي دي که لوی دي که روحاني که جسماني دي ټول موږ محفوظ کړي کورونا وایرس مکمل ختم کړي تعلیمي ادارې مکمل کولاو کړي تبلیغي چلت پرت مکمل چالو کړي د معیشت پهیه جام نه دام مکمل روانه کړي یا الله پاکستان شاد باد ساتي آباد ساتي سالم ساتي یا الله د کفارو دا خوف او رعب ختم کړي حرمین حفاظت وکړي عالم اسلام حفاظت وکړي د حج عمرې سعادتونه مو نصیب کړي اسلامي ملکونو تبلیغي دورې مناسبه کړي د یورپ هم تبلیغي دورې مناسبه کړي اصلاحي دورې مناسبه کړي خپل رضا والا ژوند مناسب کړي ته زموږ نه راضي شي د خپل کار غضب نه موږ ساتي امتحان آزمایش نه موږ ساتي امتحان آزمایش نه موږ ساتي حافظي زموږ مضبوطې کړي صحیح تلاوت مناسب کړي ذهن ذهانت مو مضبوط کړي بصیرت بصارت مو نصیب کړي حکمت عملی نصیب کړي دینی قوتونه ټول مضبوط کړي زموږ استادانو ته حیاً میتن بهترین بدلې جزاګانې ورکړي زموږ والدینو باندې رحم وکړي رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل يا مفاهيم سليمان فهمنا يا معلم آدم علمنا يا ملهم الملائكة ألهمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفرت حسنه وقنا عذاب النار. یا دې استادانو حاجات پوره کړي، ضروریات پوره کړي، بچو خوشحالی ورته وښي، اساتذې کاري سے مسلې ټولې حل کړي، خیر سره حل کړي. د نور چا کم حاجت دي ضرورت دی الله تعالی باندې ټول پوره کړي. زموږ یو مرګري مفتی المرجان یا الله کامل شفا نصیب کړي، بیمار دی یا الله زموږ څومره ضروریات دي دنیاوي د غیب نه مهیا کړي، یا الله د غیب نه مهیا کړي، یا الله د غیب نه مهیا کړي. د مخلوق احتیاج نه موږ ساتي، د فقر ذلت د ژوند نه موږ ساتي، یا الله عزتونه ژوند مناسب کړي، د دنیا او د آخرت رسونه موږ محفوظ کړي، هر قسم رسوینه موږ محفوظ کړي، ظاهر باطن مو نورانی کړي، تقوا والا ژوند مناسب کړي، خلوت جلوت کې تقوا نصیب کړي. زما زویم بیمار دی عفان ابدانی ته دعا کوي الله کامل شفا نصیب کړي، کامل شفا نصیب کړي. زموږ استادانو ته حیاً میتن بهترین بدلې جزاګاه نصیب کړي. زموږ استادان دي بیماران دي الله کامل شفا نصیب کړي. خاص کر مولا مغفور الله صاحب یا الله تو ورته صحت نصیب کړي، د خولې فساد بلاغت ورته نصیب کړي. دور حدیث کې ورته 1500 طلبا ناست یا الله جبه روانه کړي. یا الله هر قسم پریشانونه ټول استادان محفوظ کړي، بچي ټول کامیاب کړي، د ټول استادانو بچي کامیاب کړي، خوشاله نصیب کړي. زمونږ بچي استرګي اخوال وکړي، مونږ ټول د خپل استادانو لپاره او یا الله د خپل مور پلار لپاره صدقه جاری وګرځي، یا الله صدقه جاری وګرځي، یا الله موږ صدقه جاری وګرځي. یا الله پاکستان هر قسم شر نه محفوظ کړي، یا الله موږ د فوج پولیس ایجنسو د حکومت د شر نه وساتي، هر مکان هر زمان کې هر فتنې نه موږ محفوظ کړي، په مال د دنیا موږ غني ساتي، رزق حلال دروازې را باندې کولو کړي. زموږ نسلونه یا الله پر رزق حلال مالامال کړي، یا الله د دین کار توفیق راکړي، یا الله دل جمعي سره توفیق را نصیب کړي. موږ ته خپل پر ضرورت زندگی کورونه کې ګاډي دا ټول ته مهیا کړي، یا الله ټول ته مهیا کړي. ته د قدرتونو مالک، د خزانو مالک، په باندې رحم وکړي، په ډریانو باندې رحم وکړي، صحیح زندگی نصیب کړي. کم خلق نشي تماشي نه خرڅي له هدایت ورته وکړي، قسمت کې هدایت نه تباہ او برباد. امریکا په خپلو کې ورواچ، اسرائیل تباہ او برباد کړي، مسلمانان ته محفوظ کړي، بیت المقدس آزاد کړي. د عربو ته الله هدایت وکړي، صحیح فیصلو توفیق ورته نصیب کړي. د کفارو ته میلان ختم کړي، د کفارو د روب د زلونه وباسي، د کفارو د خوف او رعب ختم کړي. یا الله مونږ ته سیاسي عالمي بصیرت نصیب کړي، صحیح پوهه مو نصیب کړي. زمونږ د اسلام او د عالم اسلام چې دشمنان دي ته نهست نابود کړي، یا الله ته نهست نابود. زمونږ د نوې نسل ټول دیندار کړي، د بې حیا د بې عزتۍ د ژوند نه محفوظ، د بې غیرتۍ د ژوند نه محفوظ. زموږ رشتہ دارانو ته حیاً میتن بهترین بدلې جزاګاه نصیب کړي. کم وفات شوي دي یا الله قریب بعید سم نه دي ټول وبخي. زموږ والدینو باندې رحم وکړي، یا الله ټول باندې رحم وکړي. بره څومره زموږ نسبونه دي ټول باندې رحم وکړي، ټول نه راضي شي. دا دینی مدرسې ټولې مضبوطې کړي، دا قائم دائم ساتي، دوام استحکام ورته نصیب کړي. دارالعلوم مکان المدارس دی الله ته حفاظت وکړي، تعمیرات خیر سره تکمیل ته ورسي، تعلیمي صحت تر قیامت جاری ساری ساتي. یا الله ته موږ نه دین کار واخلي، اوچته سطح باندې واخلي. اله بارکم اسباب دی هغه مهیا کې، تقریر کې، تحریر کې، تدریس کې، تبلیغ کې غلطونه موږ محفوظ، قصدن ساون غلطونه موږ محفوظ. زما کتابونو ته دعا کې الله تعالی قبولیت ورته نصیب کړي او د نکاسه بندوبست ورته وکړي. کوم موضوعات باندې کار کوم یا الله تعالی ته آسان کړي، یا الله تعالی ته آسان کړي، او دا چاپ کول اسباب مهیا کړي، او دا کتاب د وتو اسباب مهیا کړي، او د خپل رضا ذریعہ وګرځي، زموږ د نجات ذریعہ وګرځي. زمونږ فیس په ټوله دنیا کې عام کړي، ټول باندې یا الله خپل کرم وکړي. مونږ سره ملګري قاسم حبیب صاحب یا الله دین او دنیا خشته کړي، بچي عالمان صالحان کړي، ټول باندې یا الله خپل فضل وکړي. زموږ ملګري مدرسې چلی بار بار مونږ ته وایي یا الله د مدرسو لپاره د غیب او اسباب مهیا کړي، ټول ته یا الله ترقي نصیب کړي، یا الله ټول ترقي نصیب کړي، دوام استحکام او صد برکت ته نصیب کړي. یا ټول باندې یا الله خپل فضل وکړي، زمونږ نه ټول ناراضي شي، موږ ټول یا الله مستجاب الدعوات کړي. زموږ دعاګان یا الله په خپل فضل سره قبول کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.